اوس دوی وایي چې نه ځي که نه ټیک دی قرآن کې خدا راغلی دي خو یاره جي هلته حدیث راغلی دی که نه چې شی راغلی دی یو سړی په لار روان و سفر ته کور نه رخصت راغستی و لکه دې ځای نه ملتان ته لاړ شي ملتان کې سټیشن کې ناست دی بل ګاډي ته انتظار کوي کلی نه یو سړی راغی چې هغه د کلي ډم واچوه یا نایي واچوه یا مخبر واچوه خو د کلي یو سړی راغی هغه ورته په دې غوږ کې وویل چې یاره الله دې خیر وکړي ستا کور والا کونډه شوې ده زه اوس ستا کلي نه راغلم ستا ښځه کونډه شوې ده او لکه سړي په ځان راکېښوي ملګري ورته وایي چې څه چلو شو د سړي څه درته ووي چې راته ووي چې ښځه دې کونډه ده ورته ووي چې و د خدای بنده چې ته ژوندی څنګه دې ښځه کونډه ده وي چې د خدای بنده دغه راته ووي چې سړیه خو چې ته ژوندی وي ښځه دې نه کونډېږي هغه چې سوچ کړی دی چې دا خو بد نه وایي ورته وایي چې ته خو ټیک وایي خو دا سړی ډېر رښتونی دی جاړم ځکه چې دا سړی ډېر دا دروغ نه وایي خامخا به کونډه شوي وي چې دی وایي چې ښځه دې کونډه ده نو زمونږ مسلمانان وایي چې ټیک دی قرآن خو ټیک وایي خو یاره چې دا روایت کې راغلی دي نو دا روایت خو هم څه د قرآن نه کم نه دی که نه آی های های روایت دی حدیث ثقلین حدیث کسا روایت داسې دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه حدیث را نقل کړي وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل چې زه درنه روان یم خو دوه څیزونه مې تاسو له پرېښول انی تارک الثقلین زه دوه څیزونه پرېږدم یو کتاب الله یو عطرتی یو زما کتاب دی یو زما اولاد دی تاسو دا شیان مضبوط ونیسئ نو زړګیه دا روایت د ام سلمانه روایت ده دا روایت دی باندې شیعاګانو کتابونه هم لیکلي دي ډېر زیات پې ځان کړولی دی د کتابونو نومونه به هم زه رستو واخلم خو اول دا روایت د سنیانو په کتابونو کې چې کم کتاب کې راغلی دی نو دا منګړت و ضعیف راویان پکې وي کم ځای کې هم چې راغلی دی نو روي به پکې رافضي یا شیعه به پکې وي منګړت روایت دی ټولو نه اول او بیا یو دا روایت ورسره ملګری کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور کې ناست و علي حسن فاطمه حسین راوغوښتل چادر لاندې کړل الله ته وایي چې ربه دا زما اهل بیت دي الله ورته وایي چې ستا اهل بیت ستا ښځې دي روایت کې راځي چې پیغمبر وایي چې زما اهل بیت دا سړي دي اسې ته په ایمان وایي چې الله ورته وایي چې یا نساء النبي ای د پیغمبر ښځو بیا به پیغمبر ورته وایي چې نه جي ته خطا شوې زما کور والا چې دي هغه دا حسن او حسین دي وبه وایي سترګې پورې دي د سنیانو او د شیعاګانو د دواړو مکملې سترګې پورې دي دا څومره لنجي چې دي دا په دقسې خبرې جوړې دي چې هلکه ښځه دې کونډه شوه وی چې ته ژوندی نه کونډېږي وي چې زه منم چې زه ژوندی وم نه کونډېږي خو سړی ډېر رښتینی دی هغه دروغ نه وایي چې هغه ویلي دي خامخا کونډه شوې ده نو لہذا ټولو نه اول دا روایت راغلی دی مسند احمد کی عن عطا بن ابي رباح قال حدثني من سمع ام سلمہ دی روایت کی ټولو نه اول دا یو شخص مجهول دی چې وی حدثني من سمع ام سلمہ چا چې د ام سلمې نه دا روایت اورېدلی دی هغه سړي نوم نشته دویم ابن جریر د دې روایت سند نقل کړی دی هغې کې نقل کړی دی ابو قریب نوم یې دی محمد بن العلا هغه ته مصعب بن مقدام دا روایت اورولی دی نو دا اگر چې عبادت گزار دی خو روایاتو کې ناقابل اعتماد سړی دی ساجی وی چې ضعیف الحدیث ده امام احمد وی کثیر الخطا ده
علی ابن مدینی وہی چی ضعیف دے. تہذیب التہذیب لسم جلد 150. مقدام بیا سعید ابن ضربی بصری نہ دا اوریدلے دے, آغا سڑے ہم نا قابل اعتماد دے. ابن معین وی لیس بشیئن, دا ہیچ شے نو. بخاری وی عنده عجائب ویدے دیر عجیب عجیب لطیفے و خبری کئی. ابو داود وی ضعیف دے. نسائی وی لیس بثقتن, سڑے گڑ وڑ دے. ابو حاتم وی چی ناشنا خبری کئی. ابن حبان وی چی دکار داو چی دبا موضوعی منگڑت خبر پاک و خلق پوری تڑلی چپلن کی شیخ رتا دا سوی. اور حاکم وی چی دا منکر الحدیث دے. تہذیب التہذیب څلورم جلد صفحہ نمبر 25. بل سند ذکر کرے دے ابن جریر, آغا وی چی عبداللہ بن عبدالقدوس تمیمی ذکر کری. خدا سڑے ہم مجروح دے, دا ہم ضعیف سڑے دے. ابن معین وی چی دا لیس بشیئن دے. رافضی خبیث, آغا وی چی دا رافضی دے آکے دینا ذکر دا روایتو نپیش کئی. نسائی وی چی ضعیف دے, ثقہ نہ دے. ابن عادی وی چی عامت ما یرویہی فی فضائل اہل البیت, وی دا کار دارے چی دا اہل بیت بارکی جان نے روایات جوڑئی. تہذیب التہذیب پنجم جلد 256 صفحہ. څلورم سند دے دا پارا احمد ذکر کردے. ابو معدل دا دے شیخ عطیہ طفاوی دے, دا پلار مجہول دے, دا سر پتن لگی چی دا سوکتے. پنجم روایت نقل کرے دے ترمیزی, روی دے شہر ابن حوشب الشعری الشامی, دا اسماء بنت یزید آزاد کرے غلام دے. دا غلامانو دا حالوی او بعضی کسانو دیتا ثقہ ویلے دے. شعبہ ابن عوف, ابراہیم بن جزجانی, موسیٰ بن ہارون, نسائی, ساجی, حاکم, بیحقی دے ٹولو دیتا ضعیف ویلے دے. ابن حبان ابن عدی دوار ورطا ضعیف ویلے دے. صالح بن محمد دبان دے مستقل لکل کری دی. منتہا العرب شرح مسند عمر ابن خطاب جلد 2 صفحہ نمبر 121. شپیگم روایت بیا ترمیزی نکل کرے دے. محمد ابن سلیمان بن اسبحانی دا ہم ضعیف دے, کثیر الخطا دے. تہذیب التہذیب نام جلد 128 صفحہ. اور روایت مرسل ہم دے, دو کپا کی شوے دا. ذکر چھ عمر بن ابی سلمہ سن 2 ہجری کی پیدا شوے دے. اور سورہ احزاب دا نزول پا وقت کی دا دی سڑی عمر صرف 3 کالا ہو. دا سنگا دا روایت نقل کویشی پا دی وقت. اور دا روایت کی اول دوکا شوے دا ارسال شوے دے. رستو بیا یو ٹکے روڑے دے عن امی ہی, اگے اضافی سرے بیا بہانہ جوڑا کڑے دا. وم نمبر دا روایت نقل کڑے دے بیا ابن جریر پا یو سند سرا. موسیٰ بن یعقوب زمعی دا ہم مجروح دے. علی بن مدینی دی تا ضعیفی لی دی, منکر الحدیثی و تویلی دی. نسائی ورطا غیر قوی ویلی دی. احمد ویلی دی چی دا روایات زنخ و خوم. تہذیب التہذیب لسم جلد صفحہ نمبر 337. اتم نمبر دا روایت میں نقل شوے دے پدی کے عطیہ عوفی, اغد ابی سعید, اغد ام سلمان نقل کرے دے. خود ڈیرو خلق شک دارزی چی دا با ابو سعید خدری وی, نا دا بلکہ ابو سعید ابن الصائب الکلبی دے. اور پدی روایت کے عطیہ عوفی چی دے دا شیعہ دے, اور دا دیر کمزور روی دے. تقریب التہذیب 363, قانون الموضوعات 272 کی دی روی تا دروغجن و ضعیف فیلے دے. تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ نمبر 225 کی وطا ضعیف فیلے دے. المجروحیم 166 جلد 2 کی وطا ضعیف فیلے دے. میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 201 کی وطا کمزور ہے ویلے دے. عطیہ عوفی متعلق دا شیعگانو کتابون لکلی دی چی ہوا من اصحاب باقر, ویدہ دا باقر امام باقر پا مذہب و دا غدا کی دے سڑے ہو. جامع الروات دا شیعگانو کتاب دے جلد 1 صفحہ نمبر 539 کے دا خبر لکلی دا. بہرحال دینا علاوہ دا روایت جوڑ شوے دے واصلہ بن اسقا طرف تا منصوب دے. اور روایت دا شداب بن ابی عمران مروی دے, واصلہ بن اسقا نہ دے. شداب تبع اوزائی او کلثوم محاربی دا روایت ویلے دے.
اوزاعینا بیا محمد ابن مصعب او ولید بن مسلمنا ابن جریر کلثوم محاربی روایت راوړی دی وایي چې دا پلانې سړی چې و دا واصله بن اسقا دا د علی یا د رسول الله په کور کې ناست و چې په دې ټایم کې علي فاطمه حسن او حسین راوغوښتل نو ولې دا خود واصله بن اسقا چې دی چې وایي چې د ده په مخ کې فاطمه راغله واصله بن اسقا د تبوک په وخت کې سن 9 هجری کې مسلمان شوی دی او هغه وخت کې دا د پردې حکم راغلی و نو د هغې په مخ کې څنګه فاطمه راغله ولې پرده یې ترې نه کوله دغسې دروغو روایات یې جوړ کړي تهذیب التهذیب جلد 4 صفحه نمبر 272 شداد بن عمار یا ابن ابی عمارہ متعلق لیکلی دي چې دا دروغو سړی و یوه خبره بله وساته یاده د عطیه عوفي چې په دې روایت کې دی او په ډېرو روایتونو کې دی د شیعګانو کتاب دی رجال مامقانی جلدو صفحه نمبر 253 کې هغوی لیکلي دي چې دا زمونږ سړی دی او کمزوری سړی دی او یو سند د دې روایت طبقات ابن سعد کې دی طبقات ابن سعد هم په عطیه عوفي باندې کلام کړی دی چې دا ضعیف دی او بل سند د دې ابو بکر عبدالله بن محمد بن ابي شیبه دا هم د حدیثو کتاب دی هغه هم راوړی دی خو په دې کې الرکین یو شاګرد دی هغه شریک نامه ده هغه شیعه او د سنیانو دواړو کتابونو کې موجود دی سړی ګډوډ دی د هغوی هم دی د دوی هم دی قانون الموضوعات کې 262 کې ورته ضعیف ویلي دي طبقات ابن سعد کې 263 کې ورته کمزوری ویلی دی ذهبي میزان الاعتدال 445 کې ورته کمزوری ویلی دی ابن حجر په تهذیب التهذیب جلد 4 صفحه نمبر 337 کې ورته ضعیف ویلی دی ترمذی په خپل کتاب 33 صفحه کې ورته کمزوری ویلی دی باب ما جاء فی وضوء مرتين وثلاثا رجال امام قانی جلد 2 صفحه نمبر 85 کې هم د تذکرہ کړی ده تحفۃ الاحباب 143 کې هم دې ته کمزوری ویلی شوی اسحاق بن راهوی یو کتاب دی د هغه چې اسحاق بن راهوی لیکلی دی د هغه سند متعلق راځي چې د هغه په سند کې کثیر بن زید رومی د علی نه روایت نقل کړي دي جرح و تعدیل کې وتا ویلی شوي دي جلد 3 صفحه نمبر 151 کې چې دا کمزوری راوي دی میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 353 تهذیب التهذیب جلد 8 صفحه نمبر 414 کتاب الضعفاء مسند احمد هم په ډېرو هغه سره دا نقل کړی دی خدا روایت چې چا هم نقل کړی دی د دې دپاره بهترین کتاب کڅو کې قتل غواړي چې دا مولایان ډېر غیبت هم کوي هغه د مذهبی داستانیں اور ان کی حقیقت د دې دریم جلد په اردو کې دی تاسو پڑھاو کې چې څومره د اهل بیت متعلق روایات دي د ټول نقل کړي دي چې دا ټول کمزوري او ضعیف دي او بل خبره قرآن وی ما کان محمد ابا احد من رجالکم سورت احزاب آیت نمبر 40 کی اللہ وی ما کان محمد ابا احد من رجالکم تاسو کی محمد نارے نسڑو پلار اڈو دینا ددپ اہل بیتو کی غٹ نارے نسڑی اڈو شتنا دا سورہ احزاب وی